او که تاسو ته مولیانو ووې چې د سود پیسې دې راواغېستې او په هغې باندې عمره وشوه حج وشو زکات وشو په هغې باندې تا عبادات وکړو او دا قبول شو راشه زما نه پټې کوز کا مخ راله تور کا او په خره مې سور کا د جناب محمد رسول الله خبره ونه کړم چې د دواړو جهانو سردار دی زندګي یې وګوره اوړې په خپله نه دي اغږلې په کور کې صفایي په خپله نه ده کړې چې کپړې به اوشلېدې په خپله به یې پیوندونه نه لګول چې پیزار به یې اوشلېده په خپله به یې نه ګنډلې چې چیلې به یې ودرولې پی به یې په خپله نه لوشل د یتیمانو خدمت یې په خپله نه دی کړی د یتیمانو په سر یې لاس په خپله نه دی راښکلې د ابیګانو سره یې پیټي په ګویا په اوږې نبوت باندې نه دی وړی محترمو او ته به څه ووایې ته به راپاسې دا خبره وکړې جي په سود باندې مې پیسې راواغېشتې او په دا باندې کور جوړوم زما مجبوري ده مجبوری مې ده او خانه کعبې ته بلل شم الله به مې وښي قسم د الله په ذات چې د جناب محمد رسول الله په ګدۍ ناست یم د سود 1 روپۍ خوړل د دنیا کې د سود 1 روپۍ خوړل د خپلې مور سره د 2 اویا زنا نه عظیمه ګناه ده محترمو او ته په سود باندې پیسې راوالی او بیت الله شریف ته روانې او عمرې کې چې حاجي صاحب د عمرې نه راغې قسم د الله په ذات چې د بیت الله نه تاویږي او لعنتونه در باندې راولي قسم د الله په ذات چې قرآن ته ناست دی رب قارئ للقرآن والقرآن یلعن نبی علیه السلام قرآن ته ناست دی او قرآن در باندې لعنت وي بیت الله ته تاویږي او لعنت در باندې راورېږي زکات ورکې او لعنت در باندې راورېږي محترم د دنیا د پاره ته سودونه کې تا د دنیا د مفادو د پاره د دنیا د ښې بهترینې زندګۍ د پاره سودونه کې محترمو او اواز دې دا دی چې الله به مې وبخي لعنت یم په داسې مولیانو باندې چې تاله د سود پیسو راغستو باندې د جواز فتوا درکړې ده دا مولا نه دی ګڼکپ دی د دین په جامه کې د ما محترم مولا نه دی قسم دی مولا دا ستا مال ته غل دی نو تاله دا فتوا درکړي قسم د الله په ذات چې ستا مال ته غل دی او تاسو ته یو جمله څه دی خیال دی چې دنیا به بهترینه کړمه نو زندګي به مې ښه تېره شي قسم د الله په ذات کې بهترینه زندګي تېره کړي ضلالت والا زندګي به تېرې او که ته وایې چې بهترینه زندګي تېره کړم نو دا په فقر او فقیرۍ کې بهترینه داسې زندګي تېره کړه داسې زندګي تېره کړه چې وختي روټۍ درته میلاویږي باس د مال پروا مه کوه راشه امیر المؤمنین حضرت ابو بکر صدیق چې کله وفات شو عمر فاروق وی په محله باندې تیرېدم د ماشومانو आवाज مې واورېده आवाज مې د جړا واورېده دروازه مې وډبوله ما وې څه چلې ما ته وې ها بېوسه یم جي کونډه یم خاوند مې او چیلې به یې سرولې د هغې نه به یې پیل وشل زموږ د بچو پې زندګي تېرېده بیا چې خاوند مې وفات شو ابو بکر صدیق امیر المؤمنین به راته زموږ د چیلو پی به یې وشل زما بچي به یې په خپلو لاسو مړول قربان شم د صحابو نه قربان شم چې د دنیا بادشاهانو لیکن د خلکو خدمتونه به کول وای ابو بکر صدیق وفات چې اوس په د منسو کې عمر په جړا شو دا خپې یې ځمکې ته ښکته کړې او ویې جړل چې ربا ابو بکر خو ماته کاته ډېره ګرانه کړه خدایه زه به څه کومه وی ورته وی ابو بکر نشته خو دویم ابو بکر شته چې عمر فاروق باندې یادي زه به راځم ستا چیلې به لوشم ها د 22 لاک مربع میل بادشاه دی چې بادشاهانو به ورته دا کونډې ته ګویه ښکته کولې او هغه راغلی دی د امیر المؤمنین په خپلو لاسونو باندې چیلې لوشي او ماشومان مړی محترم داسې زندګي وه څنګه چې جناب محمد رسول الله زندگی تیره کړې وه راسه د ابوبکر صدیق یو بله خبره نه کوو دا عمر وی ابوبکر چې ته نو ماته یې ګرانه کړه ابوبکر چې ته نو ماته یې ګرانه کړه او تاسو ته یو جمله ویم مال د دنیا مال دا انسان په هلاکت کې اچي ګورې ښه ته به آخرت له په دنیا باندې ترجیح ورکې نو زندگی به د بهترینه تیریږي راشه زه تا شاته به وځم د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک زندگی له دې بوزم یو صحابي د محمد رسول الله شاګرد د ایمان د راوړو نه مخکې خپله واقعه ذکر کوي وی ایمان مې قبلو
نوم جندب دی یادیږي په ابو ذر غفاری باندې اے ابو ذر ذر چې کوم دی د زونم دی په دې کونیت باندې به یادېده او د غفار قبیله و دا غفار داسې خطرناکه قبیله وه چې دا راهزنو دی به خلک لوټ کول د خلکو نه به پیسې او مالونه وال د خلکو عزتونه به لوټ کول دا غفار بیا ورته الله هدایت وکړ ټول د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک شاگردان او غلامان شو او د ایمان په نور باندې مشرف شو د ایمان په نور باندې منور شو دا ابو ذر غفاری وی ما یو आवाज اوریدلو چې په دا مکه مکرمه کې یو انسان را پیدا شوی دی هغه انسان خلکو ته د صله رحمه आवाज کوي خلکو ته د نیکه आवाज کوي خلکو ته گویا د بدینا د روکتاوي आवाज کوي چې بدی مکوا مسلمان ملوټا بل انسان ملوټا زیاتی چا سره مکوا دروغ موایا دوکه مکوا رښتیا وایا رښتیا والا زندگی تیرا کا کمزوری زندگی تیرا کا دا یو الله په تابعداري کې زندگی تیرا کا زما د محمد رسول الله په غلامه کې او تابعداري کې زندگی تیرا کا دا ابو ذر غفاری وي دا आवाज مې اورید ما خپل ورور چې انیس ناوه او مې لګ مکه مکرمه ته وي او مې قتل چې دا هغه نوم وګوره وي نوم راته معلوم شو چې محمد نامه د محمد او په عربو کې په امینو صادق باندې یادېده رانه ماته خبرداري وي چې ها منم داسې انسان دی چې محمد نامه ده نور مؤمنانو نور خلکو ته د صله رحمه تعلیم ورکوي چې گویا په یو بل باندې شفقت وکړي یو بل سره مینه وکړي یو بل سره محبت وکړي یو بل سره الفت وکړي یو بل سره ورورولۍ والا اخوت والا نزدېکت والا زندگی تیره کا د دنیا زندگی د دنیا دپاره مه تیروه د دنیا زندگی د عقبا دپاره تیره کا د دنیا زندگی زما په تابعداري کې تیره کا د دنیا زندگی زما د رب په فرمان برداري کې تیره کا د دنیا زندگی زما د رب په رضا کې تیره کا د دنیا زندگی د الله سره په تابعداري کې تیره کا د دنیا زندگی د دنیا نه په غفلت کې تیره کا د دنیا زندگی د آخرت په فکر کې تیره کا د دنیا زندگی داسې تیره کا چې په لحد کې درته اساني وي د دنیا زندگی داسې تیره کا چې په آخرت باندې تا ته رڼا وي د دنیا زندگی داسې تیره کا چې په قبر کې تا ته رڼا او روشنایي وي داسې زندگی تیره کا دا تعلیم ورکوي نو وایي تسلي مې ونه شوه رور راته دا آواز وکړه تسلي مې ونه شوه ما وی راشه ابو ذر په خپله دا چهره ووینه ابو ذر راشه دا چهره او د دې چهرې دیدار په خپله وکړه چې څنګه دی د دې چهرې دیدار په خپله وکړه چې څنګه دی رالم وایي چې څنګه مکې ته راننوتم او اواز مې وکړه چې محمد نومې شخص څوک دی د دې اواز سره را باندې خلکو را باندې کړه ویې درزولم او دومره ودربولم چې بېحاله یې کړم ما وی دا څه چلو شو په نوم ویلو باندې او په تپوس کولو باندې مې دومره وال وخوړه چې بېحاله پروت وم ما وی دا خو ډېره ګرانه شو وی زندگی مې تیروله مکه کې ما وی چې اوس مې دیدار نه کړی اوس خو نه پرېږدم چې دا څه مسله ده خلکو ته د شفقت او د الفت او د محبت او د صله رحمه تعلیم ورکوي او په ابینو صادق باندې مې یادېږي او د هغه په نوم ویلو باندې خلکو وویله ما چې دا څه مسله ده ما وی ځان پوه کړ ابو ذر غفاري وی ځان مې غلی کړ ما وی تپوس چانه نه کوم ځکه بل تپوس او بیا والي بل تپوس او بیا والي ځان مې غلی کړ ابو ذر غفاري وی زندگی مې داسې تیروله ما وی چې دیدار مې نه کړی نظم دیدار مې نه کړی نظم وی پروتم په ځان مې یو شلېدلې څادر راچولو یو انسان راغی ویړه کولم ما ته وی مسافر ښکاره کېږي ما وی ها مسافر ما ما ته وی د لوګي نه بدحال ښکاره کېږي ما وی ها بدحال ما وی کور ته دې نه بوزم ما وی حضرت ولې نه میلمه کوم دی نه ما وی ولې نه بویتلم چې کور ته بوتلم زما یې ډېره تبه تسلي وکړه او روټۍ را باندې وخوړه یو څادر یې را باندې واچو پاک څادر او شلېدلې څادر یې رانه لرې کړ
زما ډیر خیال اوساته، زما ډیر اکرام وکړه، په زړه کې تصور کوم چې دا انسان څوک دی، زما خیال لی جوړ دا هغه محمد دی. دا تصور مې و. ما ورته وی ما ترې نه تپوس وکړه ته څوک یې؟ ما ته وی دا باد کې خبره کوم. خو وایه ته راغلی څنګه یې؟ ما وی راز به وساتې، راز به وساتې. اوس مونږ کې راز نه ټینګېږي. د تا ته پټه خبره کوم جي، پټه خبره وکم هلکه دا خبره به راز وساتې. نو هغې بل ته وي هلکه یو پټه خبره درته کوم خو راز وساته. نو هغې بل ته وي جي خبره جومات ته ورسېږي، خبره جومات ته ورسي. دام یو امانتداري ده. نبی رسول الله فرمای المجالس بالامانه. امانتداري دې ته نه ویل کېږي چې تا سره څوک مال کیدي او بیا ورته واپس کې. امانتداري دې ته ویل کېږي چې په یو مجلس کې تا ته د محمد رسول الله امتی یو پټه خبره وکړي او وې ساتې، او که پته ولګېده اوس اوسنو مسلمانانو ته چې د ماته یو پټه خبره وکړه، قسم دې په شرمونو یې وشرموي د ما محترم، په شرمونو جامې ته زوړندې کې بیا. دا زموږ حال دی جي د مؤمنانو او وایو مسلمانان یو. ابو ذر غفاري وی دا خبره کوم راز ساتلی شي، ځکه د دې نه مخکې مې وال خوړلی دي. ما وی او ساتلی شم. وی دلته محمد نومې کس څوک دی؟ محمد نومې کس څوک دی؟ ټول وایي صلی الله علیه وسلم. قربان شم د جناب محمد رسول الله چې په نوم اورېدلو کې او په نوم ویلو کې په زبان باندې وتلو باندې د انسان زړه ته سکون او راحت نه ملاویږي، आवाज رانغې نه ملاوي. داسې نام دی جینو. وی ما ورته وی چې محمد نومې شخص څوک دی؟ وی ما ته وی راځه چې دې ورله بوزم. دا کوم کس چې زه کور ته بوتلم د هغه نام علي ابن ابي طالب رضی الله تعالی عنه دی. حضرت علي کور ته بوتلم. و چې رالم ځکه نبی رسول الله مبارک دو کسانو په باره کې جمله فرمایله چې زما دو صحابه داسې دي، دو صحابه چې په حق ورتلو کې دي د دنیا د چام پروا نه ده کړې. په هغې کې یو نام د ابو ذر غفاري دی او نمبر 2 نام حضرت علي کرم الله وجهه دی. د دوه کسانو په حق کې د چا دغه پروا نه ده کړې محترم. دا ایمان وجي. وی دواړه را روان شو د جناب محمد رسول الله دربار ته. و چې څنګه کېناستم خلک چې براتلو، وی ما ولیدل خلک براتلو. نو د نبی رسول الله نه به تپوسونه کول چې ته په حقه پیغمبر مونږ ته څه معجزه وښیه، مونږ ته پلان کې وښیه، د سوالونو تپوسونه کوم نو ایمان قبلومه. وی ما له ډېرو خبرو تپوسونه نه کول. وی زه چې څنګه کېناستم او د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک تندي مبارک ته مې وکتل، چهره مبارکې ته مې وکتل، د هغه حیا والا سترګو ته مې وکتل. وی قسم دې داسې حیا والا سترګې وي چې ما ته به د سترګو په ګوټونو کې کتل، په ډکو سترګې یې راته نه کتل. دې دپاره چې مسافر دې ونه شرمېږي، دومره خو پکې حیا وه. ما ته په حیا سترګو باندې وکتل، ما د هغه حیاناکو سترګو ته وکتل. ما چې هغه چې به الفاظ ویل او دا شونډې به یو بل سره جنګېدي، ما وی قسم دې د قیس او د کسرا تختونه چې یو بل سره جنګېږي، یا دا داسې شیزونه چې جنګېږي رڼا ترې نه خیږي. غاښونه مبارکو ته مې کتل، شونډو مبارکو ته مې کتل، د چهرې په دیدار کې په ځان پوه نه شم. لاسونه مې د جناب محمد رسول الله ونیول او الله تبارک وتعالی مسلمان کړم محترمو. په ځان پوه نه شم. داسې زیارت و، داسې زیارت ته راغلی وم چې په ځان پوه نه شم مسلمان شم محترمو. په ځان پوه. وی ابو ذر غفاري رضی الله تعالی عنہ فرمای ما ته نبی رسول الله مبارک او فرمایل اوس زه په دې سرزمین عرب کې یو انسانو چې د هغه دا تمنا و چې زه به د داسې ښځې سره واده کوم چې تکه تورې، د هغه نام ابو ذر غفاري دی. زه به داسې ښځې سره واده کوم چې تکه تورې. چې ورته حضرت داسې کې داسې کې وایي دا ځکه کوم چېرته د پیغمبر مینه او د الله د مینې نه غافله پاتې نه شم. هسې نه چې د ښځې په محبت کې دونه رنګ شم چې د جناب محمد رسول الله مینه رانه پاتې شي. شوق سره لږ سبحان الله وایي. نن خو جي چې یاره جي استاد جي په پلان کې جینۍ باندې مایلې به جي په پلان کې جینۍ چې مای داسې څه وکړه جي چې دا جینۍ جي ما پسې کور ته راوتښتي. داسې څه چل استاد جي داسې تعویض کولی شي جي مینې مه جي د کور د مینتوب روان کړه. راشه که مینتیا کې نو په جناب محمد رسول الله صلی الله توره ښځه به کوم توره او توره ښځه وکړه. یو وله الله بچي ورکړو، یو وله الله لور ورکړه، یو وله
الله زوی ورک یو ول الله لور ورک نو په خپل د جناب محمد رسول الله خادم شو او خزه راوسته د محمد رسول الله په کور کې کینو لو پرې خو دا چې ته د دې د ازواج مطهرات خدمت کوه او زه به د جانان خدمت کوم خپل بچی هم راوسته وای راسه د پیغمبر خدمت کوه حضرت دا زما بچی دی ما مال جان اولاد خزه بچی ما په دربار نبوت باندې قربان کړ حضرت بچی مې راوسته ډیپټي ته حواله کا اګه دې مړ کېږي نو دلته د محمد رسول الله په خپو کې به مړ کېږي دې که مړ کېږي نو دلته به مړ کېږي دې به ستا په خپو کې مړ کېږي ورنه ابوذر ته داسې اولاد نه دی پکار که زما د ملا کږېږي نو ستا خدمت کې به کږېږي ورنه ما ته داسې جسم نه دی پکار زما ښځه که زړېږي زما د ښځې که سر سپینېږي ستا د ازواج مطهراتو په کور کې به سپینېږي ورنه ما ته داسې بیبي نه ده پکار زما مان که لګېږي ستا د دربار نبوت کې به لګېږي ورنه ما ته داسې مان نه دی پکار محمد رسول الله د ابو ذر غفاري بچي ته د اوښانو دغه حواله کړ دا بچی د ناستې اوښان سرې بچی د ناستې اوښان سرې توجه شته بچی د ناستې اوښان سرې ډاکوان پیراله اوښان یې ترې اخیستل څوک پیراله ډاکوان پیراله اوښان ترې اخیستل نو هغه هم د ابوذر غفاري زوی او د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک شاګرد اوښان یې ترې اخیسته دا د ابوذر زوی ورته وایي اوښ خو به ته هله بوځې چې کله په دې تنه باندې دا سر نی شوق سر لږ سبحان الله ووایي اوښ خو به ته هله د دې ځای نه بوځې چې دا سر د تنې نه جدا کړي نو بیا یې بوله بیته بوزه دا زما اوښان نه دي دا زما د پلار او زما د جانان اوښان دي دا څنګه بوزي وای قسم دې هغه سړی و چې په هغه اوښانو کې ته سر د تنې نه جدا که محترم پته ولګېده د ابوذر غفاري ته چې راشه د بچي سر دې د تنې نه جدا دی وی ژړل او وی خندل چا ورته ابوذر بچي پسې جاړې وای دا د خوشحالۍ اوښکې دي قربان شم د محمد رسول الله نه زه به د قیامت په سبا باندې خپل رب ته په سینه زوری باندې ویم چې رب یو نوجوان دی راکړو هغه نن ستا د نبوت په دربار کې قربان که محترم شوق سر سبحان یو اولاد دی راکړو هغه مې ستا در کې قربان که ذبحه مې که ستا په در کې مې حلال که محترم نن که ستا بچي ته درد نه رسېدلی ته ورته ټوله شپه ناست نه ته ورته شعیبه ټوله شپه ناست کړې چې بچی مې بیمار دی زما بچي ته تکلیف دی ته دې په اسپتالونو باندې نه ګرځې نن د بچي نه سر جدا دی تنه جدا ده او سر جدا دی تنه جدا ده او سر جدا دی یو پلار د خپل تنې او سر بچي ته ولاړ دی او اواز کوي ربا دا بچي ستا مالو او ستا په مال باندې قربان شه ربا ډېر پې باندې خوشحاله هغه ایمانونه محترم قرآن کې الله فرمایي والآخرة خیر و ابقا هغې ته پته وه چې زندگی دا د آخرت زندگی ده و ابقا او باقي پاتې کېدونکې زندگی دا ابوذر غفاري چې د نبي علیه السلام خدمت یې کو وایي په خدمت هلکه په خدمت ډېر څه میلاویږي په خدمت ډېر په خدمت هغه څه میلاویږي چې هغه په مال باندې نه میلاوي او په خدمت باندې ما وویل ډېر څه میلاویږي او چې بیا یو انسان د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک خدمت وکړي ابوذر وی په خدمت کې سم لاستم په خدمت کې اوده شم خوب راغی نو نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارک راغی د ما سر ته ودرېد نبی علیه السلام راغی د ما سر ته ودرېد نو صحابي را پاسولم نو ماته یې مه را پاسوه ماته یې مه هغه نبی علیه السلام چې د خپل غلامانو خادمانو سره داسې فکر وکړه د دنیا ورسره څه حیثیت نو د دنیا ورسره او تاسو ته یو ناشنا خبره ونه کړم چې په اورېدو باندې صرف اسانه ده لیکن په کولو باندې ډېره ګرانه ده وایي عایشه رضی الله تعالی عنها فرمایي وایي د نبي علیه السلام سره د خپل غلام زوی اسامه بن زید په غېږ کې ناستو نو پوزې رابېدلې وه نو عایشه وایي زه رالم ما وایي دا پوزې دا مواد په نبي علیه السلام را پرېنوځي نو په خپلو لاسونو باندې مې وله پوزه پاکوله نو ما ته نبي علیه السلام اواز وکړه عایشې ته پرېږده ولې زما لاسونو له څه چل دی ما وکتل د نبوت په لاسونو باندې د اسامه بن زید پوزه او د غږ نه پاکه کړه محترم نن به ته د یو نوکر بچي سره دا کار وکړي دا خبرې په اورېدو باندې اسانې دي په اورېدو باندې نن هلکه سړی د خپل بچي پوزه نه پاکوي مور له د ده له پوزه پاکه کړه زمونږ نن دا الفاظ دي او یو سړی بیا جناب محمد رسول الله بیا امام الانبیاء د نبوت په لاسونو باندې د خپل نوکر پوزه پاکوي محترم او د خپل د نوکر د بچي پوزه پاکوي
دا ګران کار دی که نه دی محترم؟ ځکه د نبی اسلام په نسبت باندې والآخرة خیر وابقا، والآخرة خیر وابقا، ځکه نبی اسلام ته پته ده چې بهترینه زندگی او باقی پاتې کېدونکو والا زندگی هغه د آخرت زندگی ده. وایي دا ابو ذر غفاري سر ته ولاړو، نبی اسلام وایي مه راپاسوه، نبی اسلام وایي مه راپاسوه. وایي زه پوه شوم نو راپاسېدم، زه پوه شوم نو راپاسېدم. و چې زر راپاسېدم نبی اسلام ته ودرېدم، نو نبی اسلام ما ته کتل او ما پیغمبر ته کتل. توجه شته؟ نبی اسلام خیر د میلمه دی. نبی اسلام ما ته کتل او ما نبی اسلام ته کتل. نو نبی اسلام راته یو جمله ووي چې ابو ذر تا خو دلته ښځه مروستې ده، تا خو بچیم زما په نام باندې قربان کړ، تا خو مالم زما په نام باندې قربان کړ، او په خپله دلته په دې مسجد کې پروت یې زما خدمت ته. نو ابو ذر ما سره مینه شته؟ توجه شته؟ ابو ذر ما سره مینه شته؟ د الله رسوله ابو ذر سره ستا د مینې نه علاوه په دنیا کې بل څه نشته. شوق سره لږ سبحان الله. ابو ذر سره ستا د مینې نه په دنیا کې بل څه نشته. نو نبی اسلام مبارک ورته وفرمایل چې ابو ذر ته به دا مکه او مدینه یو ځل پرېږدې، دې نه به وځې، د ورته آواز وکړه د الله رسول د چا مجال؟ ابو ذر نه به څه پاتې شي. د ابو ذر خو دا یو وجود دی نو، او چې ستا په نام قربان نشي خو بې په کار نه دی نو. ستا په نوم چې قربان نشي، خورې شه هغه سر او سترګې چې هزار کرته، خورې شه هغه سر او سترګې چې هزار کرته، چې د محمد د کوڅو خورو نه قربان نه وي. او زما دې ستا په مخ قسم وي ای زما محبوبه، زما دې ستا په مخ قسم وي ای زما محبوبه، چې دواړو کونو کې به ستا غوندې جانان نه وي، شیدا په دلبر نه وي محمد امینه، داسې انسان د ژوندې په دې جهان نه وي. محترم چې پتا باندې شیطانی خو ژوندې دی په دې جهان نه نو، چې پتا شیطانی ژوندې دی په دې جهان نه. د الله پیغمبره د چا مجال چې ابو ذر ستا د زه او د در نه وباسي؟ نبی اسلام ته زه دې وباسم، زه دې وباسم. نو ابو ذر سر ښکته کو په ژړا شه د الله رسول ما نه څه خطا شوې ده، ما نه څه خطا شوې ده، زه څه وکړم چې ما دپاره څه خدمت دی؟ نبی اسلام ته دا زما امر دی، لړ شه غفار قبیلې ته راهزن دي، ډاکوان دي، هغې ته تبلیغ وکړه. ها یو خبره بلم کوم، ابو ذر زه چې وفات کېږم د وفات کېدو نه مخکې به تا سره زما ملاقات کېږي. دې جملې ته توجه شه، زه چې وفات کېږم د وفات کېدو نه مخکې به تا سره ملاقات کېږي. ابو ذر وقت راغی نبی اسلام ته ویې زه زما د ځانه. ابو ذر وی د الله رسول بل څه ووایه چې څه ووایه بدن ټوکړی که بدن ټوکړی کولی شم، ووایه د الله رسول بل دا راته مه وایه د خپلې خوا نه مې مه لر کوه، د الله رسول د خپلې خوا نه زه به مړ شم ستا نه بغیر. نبی علیه الصلاة والسلام مبارک ورته وفرمایل ابو ذر دا زما امر دی ځه. ابو ذر وی لاړم، قسم دې کې مېړه کېده، وی ای صرف خپې مې روانې وې، زړه مې په محمد رسول الله سره خوا کې پاتې، خپې مې روانې راتلم او جړل مې په ټوله لار مې وجړل. ابو ذر دومره نو جړلې څومره چې د جانان په جدایۍ باندې جړل. ها زمانه مې تېروله، داسې زمانه مې تېروله، ما وی که څوک مې مړه شوي دي، ټوله زندګي مې په جړا کې تېره کړه. یو اواز غوږونو ته راورسېده، راشه جانان درته اواز کړی دی، قربان شم د محمد رسول الله اواز راغی، راشه جانان اواز کړی دی. رالم د محمد رسول الله دربار ته، ما وی محمد رسول الله اواز وکړ. وایي چې څنګه رالم ومې کتل، محمد رسول الله د مرګ په بستره باندې پروت دی او اخرې سلګی دی. محمد رسول الله د مرګ په بستره باندې پروت دی. ډېر خوشحاله وم خو چې پیغمبر مې ولیده، ما وی د دې نه مخکې غم ډېرو، د دې نه مخکې غم ډېرو که ارسو. تصور مې دا و چې جانان خو په سرزمین عرب باندې شته، جانان خو په سرزمین عرب باندې شته. وی نبی علیه الصلاة والسلام مبارک ورته وی ابو ذر ما تا ته وویلې چې زه وفات کېږم تا سره به مخکې ملاقات کوم، زما اخیری روح زما اخیری ساګانې دي. ما وی چې ابو ذر ووینم ما سره ډېر محبت دی. هسې نه بیا ووایي چې د پیغمبر وینا جوړ دروغ واله، د پیغمبر ژبه جوړ دروغ واله وه، دروغجنه وه معاذ الله. وی قسم دی ابو ذر ته په کټ باندې جناب محمد رسول الله لاسونه داسې کړ. ابو ذر وی په پیغمبر باندې ورپرېوتم او داسې مې وجړل چې سترګې مې اوچتې کړې، زما دا سترګې او ټول مخ د اوښکو نه لوندو چې مې وکتل محمد رسول الله د دنیا نه روح پرواز کړو. محترم ما وی ربه
او دا وجود او دا زړه مې د سینې نه بار راوته. ما وې محبوبه داسې بدله کړ، محبوبه داسې بدله کړ چې ته د دنیا نه تلې او زه دې پرېښودم. داسې به نه، داسې به مې زندګي ستا په یاد کې تېره کړې وه، خو ستا سلګۍ مې او ستا روح مې د بدن نه په وتو باندې لیدل نه شو برداشت کولی. قسم دی دا مې نه شو لیدی د الله رسوله. ابو ذر وایي زندګي مې داسې تېره کړه، بیا به چې مې څوک په مال کې لیدل زما به ورسره جنګ و. عثمان ذینورین سره به مې په مال باندې جنګ و. ورته به مې وویل عثمانه ته په دې مال باندې څه کې؟ ما ته ویې مال ښه نه دی. نبي علیه السلام فرمایي چې مال ښه دی، حلال کارونه پې کېږي، حج پې کېږي، زکات پې کېږي، عمره پې کېږي، صدقه او خیرات پې کېږي. وایي هغه راته ووایي تا ته د محمد او د جناب محمد رسول الله د زندګۍ پته نه ده؟ وایي څنګه زندګي وه؟ ها پته ده فقر والا زندگی و. نو ته څنګه مالدارۍ والا زندگی ته؟ ها ابو ذر منم ستا خبره حق خبره ده، لیکن د پیغمبر وینا ده. حتی تر دې پورې جنگ به ورسره وکړ. د کلي نه بار کوي ته دې زمانې والا سړی نه چا سره چې به دوه ترکارې ولیدې اواز به ورته وکړ ولې مرګ درنه هیر دی، مرګ درنه هیر دی. څوک چې به په خندا باندې ولیدل لاس به ولا په مخ باندې راخ کړ ولې لحد درنه هیر دی، ولې مرګ درنه هیر دی، ولې عقبا او آخرت درنه هیر دی. ابو دردا رضی الله تعالی عنہ کور جوړو کور. دا ابو ذر غفاری په تیر شو. ورته اے ہے ابو دردا اے قسم دې اے پتا باندې دې حیرانتیاوي او پتا دې تعجبي ته بلډینګ سره جوړه دا سکه ولې تا د جناب محمد رسول الله زندگی نه ده کتلې. وې لا ځان ته میرا ترغاړه بس او مې جړل. ها ابو ذر منم حق خبره ده وکړه زما پیغمبر داسې زندگی تیره کړې ده. او یو ناشنا جمله ویم داسې نه ده چې نبی علیه السلام فقیر و، داسې نه ده چې نبی علیه السلام فقیر و. نبی علیه السلام مبارک وفرمایل وایي زما څلور وزیران دي، دوه په ځمکه دي او دوه په اسمان دي. زما څلور وزیران دي، دوه په ځمکه دي او دوه په اسمان دي. او تاسو ته یو جمله ویم وزیران د چای د بادشاه ني؟ جواب را ده، جواب را ده. وزیران د چای د بادشاه ني؟ پته ولګېده چې جناب محمد رسول الله د دواړو جهانو بادشاه دی، د دواړو جهانو. وایي زما دوه وزیران په فرش دي چې هغه ابو بکر و عمر دی، او دوه وزیران مې په عرش دي چې هغه جبرائیل او میکائیل دي. لیکن زندګۍ ته راسه وګوره، د پیغمبر زندګۍ ته وګوره. تا ته ویم ته په سود باندې پیسې رالې چې بلډینګ جوړم او تصور دې دا د خانه کعبې ته به لاړ شم الله به مې پاک کړي. زه ویم دغه عمره دې نه قبلېږي نو، دا حج دې نه قبلېږي نو، دا زکات دې نه قبلېږي. او که تاسو ته مولیانو ووې چې د سود پیسې دې راواغېستې او په هغې باندې عمره وشوه، حج وشو، زکات وشو، په هغې باندې تا عبادات وکړو او دا قبول شو، راشه زما نه پکې کوز کا، مخ راله تور کا او پښې مې سور کا. یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، سلام